رین باب دے په بیان د غاڼې کې رین په معنی د غاڼې سره دی په اصطلاح د شرع کې رین څه وي لغتن رین احتباس ته وي چې ته یو شی بند کې خوشګنه لکه تامانه هدايه بخاری شریف واغستا او تاسو غپیسی نشته دی سوال موبایل راکی د هدايه د قیمت مطابق د بخاری نو دا ستا موبایل ما څخه دا رهن شو حبس شو تیشوا نو لغتن دارین نفسی حبس المال ته وایي په اصطلاح د شرع کې جعل المال وثيقه علی دین جعل المال وثيقه علی دین ګرځول د مال دی وثیقه په قرضې باندې لکه مثلا ما تا تامن بخاری خرڅ کړه او تا د 2000 روپو دا تا څنګه 2000 روپے نشته ته زبر د جمعې پر ذراوړ ما تعالی زم یې الک سو وثیقه علی دین په کار دا تماته موبایل راک اوس چې تا مال موبایل راک نو تر راهین شوي او زه مرتهن شو او تا کوم موبایل چې تا مال کې داسې جری دارهن شو دې ور پوښوي موبایل اخذون کې راهن شو چې چا غیر مرتهن شو او چې کوم شیخ دی هغه رهن شو اوس مسله دا ده چې دارین فقط په حضر کې جائز دی یا په سفر کې جائز دی چونکه قران عظیم کې راتله وان کنتم علی سفر کتاب سفر کې او کاتب نشته نو فریان مقبوضه نو دې دا معلومه ده چې جواز درېم چې ده مختص په سفر دی مختص په سفر دی امام بخاری فرمایي چې قران کې دا قید اتفاقی دی احترازی نه دی ځکه امام بخاری باب رین فی الحذر یعنی اثبات ترین په حذر کې دارین په حذر کې هم جائز دی لکه چې په سفر کې هم جائز دی وقول الله تعالی وان کنتم لا سبن ولم تجدوا كاتبا فريان مقبوضا شیخ القران د پنځپیر الله دې غریب کی رحمت کی اول ځل د جهانگیری کې یو دکانو او دلته شیخ صاحب سره ملاقات وشو ازمخ کې شو بیا دلته ملاقات وشو انو یو سړي تاسو کو شیخ صاحب نه چې جی دا غاڼې سو حکم دی ار شیخ سوي چې غاڼه بالکل جائز ده او قران او حديث کې ثابت ده دی وخت کې زه په پوه نشم نو ما یو خو شیخ قران سے ډېر تفردات دي یو د تفرداتو نه جواز درهنوم دي حالانکه خلک وایي چې غاڼه حرامه ده کنه عام خلک وایي غاڼه حرامه ده نو خدای غاڼه حرامه ده غاڼه حرامه ده غاڼه حرامه ده شیخ سوي چې غاڼه جائز ده قران او حديث نه ثابت ده دا سوی تفرد دي څه چل نو ماته تاسو کو ماته یو نفس رهن دي یو انتفاع بالمرهون دي غاڼه جائز ده او د غاڼه شوی سیز نه په حرامه ده داخله کو ځانه وي دوی چې غاڼه حرامه ده او غاڼه قرآن وی فریانو مقبوضه او د پیغمبر علی السلام زغرم غاڼه وا نو غاڼه کو جائز ده د غاڼه شوی سیز نه په حرامه ده لکه احمد مال بخاری په مقابله کې موبایل را کې چې جمعې پر ځل پیسې راوړم او زه په دې موبایل کې جناب بیال سم واجم خبرې اترې کوم دا جایز نه ده به طور امانت په بکسه کې کېده وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن انس قال ولقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم ذراعه بشعير ومشيت الى النبي صلى الله عليه وسلم بحل شعير واحاله سنخه او چربي دل سنخه زوړ زړه چربي بدبودار بنوي ان شاء الله ولقد سمعته يقول ما اصبح لآل محمد الا صاع ولا امسى وانهم لتسعه ابيات او من ندي سبا کړي آل د محمد دی پارا مگر یو سوا ولا امسى او نه ماخم وانهم لت معنی لکه مال پکور کې یو سوا نه د پاتې شوی حالانکه نه کورن دي زما
الله به اسباب پیدا کی. باب من رهن درعه یعنی جواز د رهن د صغر خپل صغر چې کوم دا په وخت ضرورت رهن کول شي. جی وبه قال حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال فذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيلة في السلام فقال إبراهيم حدثنا الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه. باب رهن السلاح. دا ګوره مخکې حدیث کې دا ثابت شو چې رهانه درعه التصغر وا. نو اگر چې دا صغر چې کومه ده دا من جمله د آلات حرب نه ده خو صلاح نه ده بلکې دا محافظ د صلاح ده. دا صلاح نه ده چې محافظ د صلاح ده. ځکه امام بخاری مستقل باب راځي باب رهن سلاح چې څنګه د صغری ران جایز دی دارنګي د وصل رانم جایز دی. جی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو وسمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الاشرف فانه قد آذى الله ورسوله. دا حدیث مکه تاسویل ده کنه محمد ابن مسلمه د کعب ابن الاشرف د مردارولو چې کما حیله او تدبیر کړ ډیر عجیب وږي. فقال محمد بن مسلمة نفاته فقال أردنا أن تسلفنا وسقنا وسقين فقال رهنوني نساءكم بأن تسلفنا وإيه تتيجيا أن تسلفنا قدرا كمنگلا وسقن ووسقين يو سٹا غلي یا دو سٹی غلي. نو قال دیوی بیمانویچ ارهنونی نساءكم ما تخپل خزی گانا کې دلتا. قالوا كيف نرهنك النساء وانت اجمل العرب. بتخم اجمل العرب ډیر خسته زمو خزه خدا دې کنه انو مناسب ندي یا ماندا چې راخذ څنګه غاڼه کو ته خو اجمل عربي معنا عرب کلوې رئیس لوی سردار جواب خلکو چې دې په خپل کې شرانه دمره اعتماد نه کو چې خزه دې غاڼه کړي. قالوا كيف نرهن ابناءنا فيصب احدهم فيقال رهن بوسق وسقين. که زامن د ته غاڼه کو نو خلک بیا سبا زم زامن ته ما رهن بوسقين ته دیو سټ سړې ته لا خبرې کوي. هذا عار علينا ولكننا نرهن كلا. وقال سفيان والسلاح فوعده ان ياتيه فقتلوا ثم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه. خبر التفصيل سمع. باب الرهن مركوب ومحلوب. قال المغيرة بن ابراهيم تركب الضالة بقدر علفها وتملأ بقدر علفها والرهن مثله. ګورا دا درې واړه حدیثونه بل لفظن وي بیا خبر وکم. الرهن مرکوب رهن چې دی جائز د دغی سورلی کول. مرکوب معنا جائز د دغی سورلی و محلوب او جائز د دغی نه پایل شل. بس لکه تا میخه غاڼه کړی دا ته خو راین شو کنه او دا میخه ستارین شو چې چا سخستا غاڼه کړی دا نو هغه مرتهن شو. نو ارین مرکوب معنا لفظی دا ده چې مرتهن اغرین چې د سورلې وي د اس مرکوبن پای سورلی کول شي و محلوبن که اغرین لنګوي نو دی هغه لشل شي په استعمال شي. وقال مغيران ابراهيم تركب الضاله بقدر علفها. تركب الضاله سورلی کې دی شي سورلی جائز ده الضاله پروخ جانور بقدر علفها ومقدار دغه دوخو وتحلب بقدر علفها او لشرشت بقدر د علف دغه ورام مثلو. معنی برزان پوکا دا سمرګل چوي دا نمران ګرځي یا سحرګل د سحرګل سمرګلې دي کنه دا سمرګل سحرګل چوي دې چې بلاري ته یو میخو لیدا میخرو که شو ده چا دیغه میخ راويستا اوس مالک نشته نو دی غیله غیا ور کوي دی غیله او بو ور کوي ونډي ورته کوي. نو معنی دا شو چې ترکب الضاله بقدر علفها وتحلب. د زوالی د خدمت اجرت تاغسته شي واخه بول ور کوي مصلی په کول شي واخه بول ور کوي نو په مشکل شي. نو ورهن مثلو نو غانوم د قصیدا یو غانا مرتهن ساکی خود شوا
دا مرتين دا غاني پایم لشلشی بقدر علفها او کی اگر اختی او اصلی نو پای رکوبم کولشی بقدر علفها دا دو روایتو لشو مخکدا وفي قال حدثنا ابو نعيم حدثنا زكريا عن عامر النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول ارام يوكا بنفقته ويشرب لبن الدر اذا كان مرهونا. وفي قال حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا زكريا عن الشافعي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوكا بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقه. باب بس اوس ګوره د دریو احادیث مبارکاو نه چې کوم د غیر روایت او نقل امام احمد سے وکړ دی امام احمد سے وکړ نو امام احمد د مجتهدین چې څلورم امام دی هغه په دې حدیث باندې په تور ظاهر روان دی او دار امام بخاری مسلک هم دقه دی چالکا مرتهن درهن که دا مرکوبات نوی نو سورلی علا قدر نفقه کول شي او که دا محلوبات نوی زواتو در نوی نو داغی پیل لشل شي بقدر علف دا مسلک دا امام بخاری هم دی او دا امام احمد دی. امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې ګوره منګه تاسو ویلو چې دا رین ستوي وثیقه علی دینن ده کنه دا خو یو وثیقه ده په دین باندې چې تب زما قضا براکه او کنه دا دری وثیقه ده نو لہذا مرتهن درین فایده نشي اغسته مرتهن درین فایده نشي اغسته نه په سورلی کول شي نه دی پایله شي ځکه چې الغنم بالغرم ده او دارنګي بل حدیث چې کل قرض جر نفعا فوا ربن هغه سود دي په دې اعتبار سره موږ دې حدیث دوه جواب وکړو. یو جواب خدا دی مسأله دا ده چې راهن باندې مسله اصل ده راهن باندې رکوب درهم جائز دی علا قدر العلف راهن لا د مرتهن درهم شاوده اغسطل جائز دی علا قدر علف او دی سورلیلا واخور کول دا د راهن کار دی د مرتهن کار نه دی. راهن بمیخه د مرتهن په کور کې وتړي هغه له باقی د بوس راوړي هغه له باقی د ونډي مدل تکي او کی چېرې مثلا وبل لوبول بل دې تل دی ته په سوري دیو شي او دریاب څخه کوی ته بوتلی شي او بس کول شي بیا براولي مرتهن څخه به وتړي. حدیث مطلب دا دی چې دا منافی چې کوم دی درین نه دا د راهن دی پادي مرتهن دی پارا ندي. اوس دی حدیث کې چراله نمنګ دغه جواب کو چې مثلا راهن بعید دی راهن وس نشته دی نو صرف انتفاع بقدر العلف دا نو کې علف د 500 روپو دی نو پای و د 500 روپو سکی او دینه مزید هغه جایز نه دی. امیر صاحب السلام علیکم اداري جواب سره او دې حدیث جواب سره یا خدای چې مرتهن چې کوم دی درین انتفاع علی قدر علف ولا یزاد علیه او به حرام شي یا د حدیثونه منسوخ دي د آیت الربا سره او د دې احادیثو ذکر قبل نزول آیت الربا قبل نزول آیت الربا او آیت الربا سره د حکم منسوخ دي. جی باب رهن عند اليهودي وغيرهم او باب دې په بیان د جواز د حدود غاڼي يهودي سره او غیرهم وی دي غیرهم کې زماکان زمين باقي کړ وفي قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه دراه. باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
اوس مسله اختلاف پر رهن کړه چې ما تاسو موبایل خو تا ما څنګه موبایل خو هغه موبایل چې کوم دی معمولی وو چې کله وخت راغی د وسیله ته خو چې هغه نوکیا او فلان کې او تخته وا یو تخته دومره کنه دې څنګه مشته تخته او تخته وا زموږ کنه وړي کې نو موبایل او جګړه شو اوس بسوي اختلاف درایو مرتهن راغی راین رین خودن کې مرتهن چې چا غږ شو نو فل بینۃ المدعی چې څوک دعوه کوي هغه به بینه پیش کوي او کینه یمن په مطالعه دي وفي قال حدثنا خلاد بن حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال كتبت الى ابن عباس فكتب الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه. وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير بن منصور عن ابي وائل قال عبد الله من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها قادر لقي الله وهو عليه غضبان ثم انزل الله تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا فقرا الى عذاب اليم ثم ان اشعث بن قيس خرج الينا فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن قال فحدثناه قال فقال صدق التي انزلت كانت بيني وبين رجل خصومه في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك ويمينه قلت اذن يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان قال فانزل الله تصديق ذلك ثم اقترح هذه الايتين الذين يشترون بيد الله قد مر مرارا جی بسم الله الرحمن الرحيم في العز وفضله وقول الله تعالى فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. ګوره مخکې روایتو کې شرکت فی الرقیق ثابت شو او پای کې د احادیثو ذکر وشو چې اتق د رقبی دغه اجر دی او د لوی ثواب دی. امام بخاری علیه رحمت آیت پر مستقل عنوان قائم کا چې بسم الله الرحمن الرحیم چونکه په دې سلسله کې ترغیبات هم زیات دي او احادیث هم زیات دي. امام بخاری علیه رحمت د اتق باب راوړي. اتق ستوي علماء کرام وی چې اتق قوة حکمیه يصير المرء بها اهلا للشهاده والولايه. اتستوي قوه حكميه يصير المرء بها اهلا للشهاده والولايه. اوس ګورا اوس یو دا عبد الجلیل دی انو دې خو خور دی نو دې کې قوت اهلیت شهادت مشته او اهلیت ولایت مشته. خو چې یو سره یو کس عبد دی ال شهادت هم نشته دی او ولایت طاقت نه په ذات شته او نه په غیر باندې شته. نو اتقوی قوة حکمیه يسير المرء بها اهلا للشهاده والولایت. بیا دا اتق چې کوم دی دا ډیر لوی ثواب او ډیر لوی اجر دی. محدثین ذکر کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل د عمر مطابق غلامان آزاد کړو. دریش پیته په خپل عمر کې حضرت دریش پیته غلامان آزاد کړو. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ چې وا هغه وش پیته آزاد کړو 67. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ تقریبا 70 غلامان آزاد کړو. ابن عمر 1000 غلامان آزاد کړو. سړي زامنو نن خلک وی ما دا کړم 1000 غلامان. او دارنګي عبدالرحمن ابن عوف تقریبا 30000 غلامان آزاد کړو. عبدالرحمن ابن عوف 30000 ابن عمر 1000 عباس 70 عائشہ 67 حضرت سے 63 خپل عمر مطابق. معلومه شو چې غلامان آزادول پکار دي. صرف دانی چې کباب په بل خوره غلامان آزاد وا پوښ کړه. خدای چې چا څنګه پیسې کمی نه غسخي او چې تجارتو کې د مټور پیسې ډیر وګټي بیا سره شوم شي. دا خیال ورته کنه. جی فصل فی العتق وفضله. فصل دې په بیان د عتق او په فضیلت ته عتق کې. وقول الله تعالی فك رقبه آزادول د سټیا طعام د فیو من ذی مسغبه
هغه رضی چې د لوګي وي یتیمن یتیم ته ذا مقربتن چې درشت ډېر د قربت او د رشتہ داري وي جی وبه قال حدثنا محمد بن يونس حدثنا عاصم بن محمد حدثني واحد بن محمد حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال قال لي أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذه الله بكل عضو منه من النار قال سعيد بن مرجانة فانطلقت به إلى علي بن ګور دا حدیث بتا سویل لکنه هر هغه سوی چې آزاد کی او سره مسلمان استنقذه الله الله بخلاص کی دی لرا په وز د هر یو اندام د دی عبد عضو منه من النار اے اندام د موثق د اورنا تاسو په 994 کې تاسو بخاری ثانی کې ویلو 994 ویل لګا نه کران دی صفحه 994 التو حتا فرجه بی فرجی ته کراغلو جی فعمد علي بن حسين إلى عبد الله قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم و1000 دينار ما شاء الله 10,000 درهم 1,000 دینار فاعتقون آزاد کړو دمرا سمین غلام ته کوم دې آزاد کړو از کو سړب نو باب اي رقاب افضل غره غلام آزادول د کم یو دي علماء چې مسلمان وي او دیندار پرزګار وي نو چونکه ستابه هغه ثواب پسې وشي چلو وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قلت فأي الرقاب أفضل قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق تعين صانعا چې تمدد کې د یو کاریګر لکه یو سره کاریګر دی قایصه اوزار نشته لکه ته عالم یې او تاسو کتابونه نشته چې ته تدریس پکې وکې او متون شته شروع درڅخه نشته او تصنع لاخرق او یا ته بی هنر لا بی هنر اخرق بی هنر ته هنر وخای سب کم ساده وي هغه ته چلو خای لکه ماشين چلو خای سیکولو جوړولو چلو خای وغیرہ وغیرہ قال فإن لما فقال تدعو الناس من الشر بس خلد الشر خلاص على نفسك باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات قد مر هذا في الكسوف ابن مسعود حدثنا زايد بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس تابعه علي عن الدراودي عن هشام بن قال حدثنا محمد بن ابي بكر حدثنا عطاء حدثنا هشام بن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر قال كنا نمر عند الكسوف بالعتاقة باب اذا تغاضا بين اثنين وامه بين الشركاء کله یو سره آزادی غلام په مابین د دوه کسان یا وینځ بین شرکا نو حکم مخکې تیر شوی لکه استادو دوه کسان غلام او خپل غلام برخه د آزاد کړي سبا کې نه مزم دي قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تقاسم بين اثنين فان كان موسرا قوم عليه ثم يعتق کته مالدار موتق الباز غنت از مالدار نو موږ به د باقی قیمت د انصاف واجب خبره کی او فرحات تا او غلام بستا آزاد شي قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يتقشر له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عبد فأوتي شركاء وحسسهم واتق عليه العبد وإلا فقد أتق منه ما اتقى من هو استسعاد خب دا جمله دې کې وهم دي چې دا د جمله د چا ده سو خو مکذوبه تون ده کنه چلو وفي قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتقشر له في مملوك فعليه يعرفه كله ان كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال يقوم عليه القيمة وأجر المعتق فأوثق منه ما أعتق وفي قال حدثنا مسلم حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله يختصره والتأويل وحدثنا ابن عمر حدثنا حماد بن أيوب النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتقل نصيبا له في مملوك وشركا له في يد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة الألف فهو عتيق قال نافع وإلا فقد أتق منه ما قال أيوب لا أدري شيء قاله نافع أو شيء في الحديث وفي قال حدثنا عمرو بن قال حدثنا فوزير بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر أنه كان يفتح بالعبد إلى متى يكون في شركاء ويعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يملك يقوم من ماله قيمة العدل ويبقى ويا شركاء ينصباه ويخلى سبيل المعتق ويخبر بذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ليس ابن ابي ذئب وابن اسحاق
وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا باب إذا أعطى نصيبا في عبد وليس له مال واستسقي العبد غير مشروط عليه على نحو الكتاب. تیرا معلومه شو چې امام بخاری دا قول چې فقط عتقا منه ما عتقا دا کلام دا زیادت دراوی ٹھیک شګه نه دا موهوم دی چې دا من النبی دی او کې من نافع دی او مسأله د استسعاء د 30 صحابو نو ثابت وا امام بخاری وی اذا تق نصیبا فی عبد یو احمد دی مالدار سړی دی او دی آزاد ک خپل غلام برخه د غلام اوس نیم پاتې دی ولیس له مال د موتیق څخه مال نشته دی اوس تسوی العبد نو پاتې نسو باندې با استسعاء کوشش مطالبه بکی دی شي د عمل د عبدنا په خلاصول د ځان خپل چغه پاتې حصہ ده او څنګه غیر مشکوک علیه علی نحو الكتابه او نحو الكتابه څه د کتابت لکه چاته وای چاله ک 10 روپے براکه تبازا دي 10 روپے خو روپے په میاش وی کنه مثلا دقه استصابه علی نحو الكتابه یک دم نه چاله ک اوس را خلاصوم ده وفي قال حدثنا عمرو بن رجاء حدثنا يا ابن عبد حدثنا جرير بن حاتم سمعت قال حدثني نذر بن انس عن بشير بن ابي كان ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتقى شخصا من يتقى شخصا من عبد حوا حدثنا مسلم حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن قتادة عن النذر بن انس عن بشير بن ابي كان ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتقى نصيبا وشخصا في مملوك فخلاص عليه في ماله ان كان له مال واذا اخذ ماله فاستجيب به غير مشكوك عليه تراه حجاج بن حجاج وقال وابن خلف عن قتادة يختصر شعبة باب الخطأ والنسيان في الأخبار. بس دا لغه نو شي بیا بس خلک مسوخ راځي کنه الخطأ والنسيان في العطاقة والطلاق ونحوه باب دې په بیان د ذکر د خطا کېدو یا د ایره فی العتاقه پیتق د غلام او د وینځي والطلاق او د طلاق ونحوه او د دې په مثل نور تعلیقات شرعیه څه حیثیت ته مسأله دا چې یو سړی په خطای سره یا په نسیان سره خذل طلاق ورکی یا خپل غلام ته عتق او غلام آزاد کی نو آیا د خاطی او د ناسی دا کلام چې ده مؤثر ده په اثبات ته حکم پیزالی د عتق د غلامنا او پیزالی د نکاح د منکوحینا او کدا مؤثر نه ده امام ابو حنیفه او امام مالک رحمهم الله چې دا دواړه مشران ائمه حضرات دي هغه نکاح او دغه طلاق او اعتاق د خاطی او د ناسی دا صحیح مؤثر دی د دې وجنا چې دا کلام صدور چي دی دا د یو عاقل بالغ نشوي دی او معنی ظاهره چې کومه ده هغه بالکل یقینی معلومه ده پای کې څه تعویل نشي کېده لہذا دا کلام مؤثر دی مثال د خاطب داسي لکه یو سړی خزه سره ناشتو او اراده و چې خزه توي چې وبر اوړه یا ورتوي چې بار لاړه شه څه خبره ورته کوله او په خلی نو وتل چې انت طالقون دا مثال د خاطی شو ناسی دا دی لکه یو سړی خزه توي چې ان دخلتو هذه الدار فانت طالق ځان ته وي کله دې کمرې ته دن شوم نو ته طلاق ہے اوس دې ته دا قسم دې ایر شو ناسی شو او دې په نسیانن دې کور ته وردن نشو نو خزه په طلاق شو کې نه موږ شرط موجود شو نو طلاق شو امام ابو حنیفه او امام مالک سے قول دی
دې وجنا چې کلام صادر شو دیو ذی عقل او سمجھدار ما کشران ائمه امام شافعی امام احمد ورسره امام بخاری رحمهم الله دی وی چې کلام د خاطی او د ناسی چې دی دلر اعتبار نشته دی کې او شری خزه ته په نسیانن یعنی انت تعلیم دخلت دار وی او ان دخلت الدار شي مثلا دا بخي او دې سړي ته ایر او یاد نو کوته دن نشو نو نتلاقي انما الاعمال بالنیات دلته نیت نو یو سړي خزه ته بل خبره کوله په خلی انت تعلقون راغی انما الاعمال بالنیات خوشو کنه نو موږ وی چې دا خو ال انما الاعمال بالنیات دی چې لفظ دا متکلم چې دی کلام د متکلم هغه کې د دې خبر احتمال ني دا خو بالکل صریح کلام دی په دې کې تعویل هم نشي کېده دې لپاره دلته کې دا کلام په خپل ظاهر حمل دی ٹھیک شو خپل امام بخاری وی چې ولا یطاقت الا لوجه الله وقال النبي صلی الله علیه وسلم لكل امرئ ما نوى یعنی اتق چې کوم دې د الله رضا لپاره کیږي او حضرت وی د هر انسان لما نوا ده ولا نیت للناس والمختی هر چې مختی دی خوشی کنه نو الته خو نیت نشته ده او د ناسخ او نسیان نیت نشته ده به نیتا څنګه یو کلام واقع شو موږ دا خو اله دی چې کلام مصالح نیوي دلته کلام سره ودلګل ته لګنه موږ وی چې اوسره خزه ته چوزه ما د کوره او دې کې ډېر احتمالات دي اسی بد شي وزنه بوی راځي خلینه بوی راځي د سیګریټو نسوارو او خزه ته چوزه د بارا کور نه وځه او دې کې دا احتمال دی چې طلاق یې زما دې کور کې د ساتم نه لیکن ارچ انت تعلقون دې دا بالکل سری دې په خپل مدعا باندې چلو بس زر روایت خاطی او لس پانی وې ذکر اساس حدیث په شابه أنا جورا الذين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز لي عن أمتي ما وسط لي صدورها ما لم تعمل أو تكلم وفي قال هذا محمد كثير قال سبحانه قال هذا سيدنا سعيد محمد بن إبراهيم التيمي أنا أرقبة بن وقاص التي أن قال سمعت عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمال بالنية واليوم ما نوى فمن كان يدرس الله ورسوله فيدرس الله ورسوله ومن كان يدرس للدنيا يصيب وامرأة يتزوج فيدرس إلى ما هاجر إليه باب إذا قالوا لعبده ولله ونوى الأسرى ولشهادة باليقين باب دې په بیان د دو مسئلو کې مسئله اوله دا ده چې یو سړی خپل غلام ته وي هو لله بس دا غلام خالص د الله رضا لپاره دی ونول اتقا او نیت د اتق کړو نو آزاد شي پوښ کنه نو راغه سیاد په خپل دام کې اون خسر راغه سیاد په خپل دام کې اون خطا التوی چې نسیانن وی کې خطا وی طلاق واقع کیږي او دلته وی هو لله ونول اتقوی نو آزاد دی کې نول اتقنی نو نازادي انما الاعمال بالنیات مطلب دا دی چې یو لفظ محتمل د شیئین وی نو الته کې نیت تر اعتبار دی او چې یو لفظ سری وی الته خو د نیت ضرورت نشته والاشهاد فی الاتق او ذکر د گوا په آزادولو د غلام کې الکه حدیث کې امام بخاری سره داخی چې ابي هريره رضی الله عنه د خپل غلام په آزادولو کې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم گوا کا چې جیته گواشه لیکن عتق د پاره اشهاد شرط نه لري بغیر د اشهاد نه هم آزادي واقع ابي هريره رضی الله تعالی عنہ اسلام نمخ کی کله چې د مکه نه راو تختید او مدینه ته راته اسلام د پاره اسلام قبله او ورسره غلام هم لار کې دوی د یو بل نروښ شو او چې ورسید نبی علیہ السلام ته انو الته اسلام قبول کو بیاوی چې ډیر ودش پوا او په سفر ستړ شوما خو پروا نشته دی ځکه دی ودیش پی د کفر د تیرې نه اخلاص کړو
لما اقبل يريد الاسلام هر کچبی ور راغه اراده کول الاسلام قبولو اما غلامه او دې سره غلامو والله كل واحد منهما من صاحبي رخص هر یو د دوی نه د خپل مرګرینا ابو ور د غلام نه غلام دابا ورې نه رخصو فاقبل بعد ذلك بیا رال دوی پس دینا و ابو هريره جالس اقبل فال غلام دے رائے غلام دے نرستو پتا سے حال چ ابو هريره حضرت صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناستو نبی علیہ السلام یا ابو هريره هاذا غلامک قد اتاک تاوی چې ما غلام رخصو اغه سیراله فقال اما خبردار جی یا خبردار ته ټکه نه مل اما جی خبردار کوم تعالی دا خبردار خبر کوم تاسو ته انی اشهدک تا گوا کوم جنو حرن آزاد دے قال حضرت فرمائے فوحین یقول راوی وی فوحین یقول ابو هريره په دغه وخت کې وی یا لیلۃ من طولها وعنائها الا ان من دارت الكفر نجتی یا شپی او دې شپی هاي استا غدواله او استا مشقتنا پیاده سفرو هاي ایو دیش پی استاو گدواله استا مشقتنا قصرت دینا چې کور د کفرنا نجتی زد اخلاص کړم پدې خوشاله وا که تکلیف ته د کور ما خډیرو لکه چې ستا په دې سفر نجتی دغه نجتی تا اخلاص کړم د کفرنا ستا په سفر خوشاله وا از طلا ناسا پر اخکار شو جی فاعتقته دا کلام چره دا کلام مستقل نه دی بلکې دا حرم لوجه الله تفسیر دی دانه چې حرم سره آزاد نشه فاعتقته بیا آزاد کا نه فاعتقته دا ذکر یا وضاحت ته مضمون د حرن دی چې د حرن مراد دی اتق دی جی أبو هريرة وما غلام ويتوب الإسلام فظل أحد مصاحبه قال أما إني أشهدك أنه لله باب أم الولد وقال أبو هريرة من يتوب من أشهد ساعة أنت لكلمة ربك باب ام الولد دا باب دے په بیان د بیع یا د عتق د ام ولدی ام ولدا غوینځي توي چې سید اغي سره جماو کیو دغه نه بچي پیدا شي نو دا من حيث الاصل خوینځه دا کوم من حيث نسبت الولد دا حر شوا دا ام ولد شوا اوس د ام ولدی هبا عتق او بیع عند الجمهور جائز نه ده عند الجمهور جائز نرا باب ام الولد وقال ابو هريره النبي من اشراط الساعه انت لدل امات ربتها چوب زیوینزا اخفل مشرلا سردار به وی معلومه شو چې مولا بچي به مولا شي نمانه څه شو ومن وجدا حر شو کنا چې حر شو نو د حری خو نه بیاشته نه بچته لہذا خرصول نشي جی هذا يا رسول الله ابن زمرة ويقول قال فلاش فنظر في لازم الله ابن وليدة زمرة فإذا واشبه الناس فيه فقال ولك يا عبد بن زمرة يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه اشفاق سونم زیادتی شي مخ چلو يا سودة بنت زمرة لما رأى من شبهه بوضبة وكان سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بیع د مدبر هم جائز نه ده او په دې کې مسله مخکې تیر شوې ده مطلقه بیع بالکل جائز نه ده البته د مقید جائز ده
او حضرت چې د نایم غلام خاص کړو هغه دیواله شو به مال شو دیواله شو نو ازرای عذر حضرت دغه غلام خرڅ کړو یاغه مقیدو باب دې په بیان د خرصولو د میراث وهبتی او دغه د بخشش لکه ګوره ویلا میراث دا موتق ته وي موتق وی که موتق وی یو سره د یو غلام آزادی نو دغه میراث خرصول شو کنا نه قول د جمهور دا دي چې بیا د ویلا یعنی بیا د میراث او دغه والا هبه کول دا جایز نه دي ځکه چې دا خو میراث ته میراث خرڅيږي نه دا خو یو نسبت ته نسبت خرڅيږي نه نو په دې اعتبار سره د والا یعنی میراث العبد او میراث الاما پس ته آزادولنا د دې خرصول جایز نه دي او الولاء لمن اعتق به دي وفي قال هذا شخص من النبي صلى الله عليه وسلم سجلنا والمسؤولون عن ابراهيم عن الله سبحانه شرقا اشترت وليد فاشترت عليها ولا وذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين الولاء لمن اوت الولد فاعتقدها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فخير عن زوجه فقالت لو اعطاني كذا وكذا ما تغفر عنده اي کې مال دې سره سپین راکې زمکه ما ټور راکې پوښګنا نما ثبت تو انده زو دې څنګه یو سکند نه پاتې کېږي مجي اذا اسر اخو الرجل او عمه کله چې قیدی شرور د سړی لکه علی صاحب د نبی اسلام د ترزوی اورو ٹھیک شو او عمه یا تر دی هغه لکه عباس ترو ودل تک هغه عقیل دی کنه مراد عقیل دی کله چې یو سړی رور هغه قیدی شي یاد یو سړی تر قیدی شي حال یفادا اذا کان مشرکان اده بدغی د فدیه ورکی دای په ځای کله مشرک وی نو جواب سره نه ورکی لکه ګورا عباس رضی الله تعالی عنہ په بدر کې قیدی راغی عقیل قیدی راغی او انصار وی چې دا غزمغه رشتہ داران دي خوریونه دي نو موږ د دې په ځای فدیه ورکو عادت یو روپے ومني او بیا د فدیه چې کوم د عباس صاحب ناغسته و هغه علي صاحب آی کې د علي صاحب برخوم و دا یو مسله شو دوی مسلې هغه مشهوري ته اشاره ده مم ملک ذا رحم محرم اوتقا علیه او سوال دا دی چې عباس د حضرت ترو عقیل و تر زویو دا غزا رحم محرم وو بیا په پکار چې دا آزاد شي دا غي جواب دادی چې دا ملکیت نو زکه دا خو د جنگ قیدیانو او په جنگ قیدیانو کې امیر تا اما منن و اما فداءن اختیار دی او دین دا چې الکه دا خو د غنیمت مالو او په غنیمت کې د ټولو حق وي چې څومره آل ایمان مجاهدین د ټولو حق وي زکه عباس او عقیل چکم دے حضرت علی نو آزاد شي جی وقال انس قال العباس النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وقال عقيل كان علي بن ابي طالب له نصيب في تلك الغنيمه ثلاثه اصحاب من اخي عقيل وعمي عباس ابي قال اسماعيل بن عبد الله یعنی علی صاحب په دې غنیمت کې برخه د اغست وکړه د خپل ترنه او د خپل عقیل نه جی حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابن عقبه عن موسى عن موسى بن عقبه بن شعيب قال حدثنا ابن مالك بن رجل من الصالح استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لنا فلنترك اجازت را کې چې موږ د دې فدیه پریږدو نه اخلو نبی رسول الله لا تدعون منه درهما یو کثیره به متن پریږدي باب دې په بیان د آزادولو د مشرک سړي غلامان لرا په زماني د شرک یا شو لکه یو سره مشرکو اسلام نو قبول کړي او مخکې د زماني د اسلام نه غلامان آزاد کړي دي آیا دې له بددي فایده ملاو شي
آوه په دنیا کې د دنیا پیدایي کړه الله کاغه سره د حدیث مخکې تیر شوی دی چې ما په اسلام نو مکه غلامان آزاد کړو اجر په ملاو شي وداري په نیکه خو تعالی ایمان دولت ملاو شو توفیق درته ملاو شو قربان ابي قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا مسلم عن هشام عن ابي النبي عن حكيم بن زمان تقبل جاهد بن طلق بن عبد العالمين سل غلامان آزاد کړو سړي زامنو وګوره چې اسلام قبول کړو ډبل کار وکړه سل اوخان خیراتی مجاهدینو تور کړه او سل غلامان آزاد کړه سل غلامان ٹھیک شو کنه غا آزاد کړه اتحنس بها یعنی ما به عبادت کو یعنی غریب په ذریعہ ما الله تزان نږدې کو د اتحنس معنی د اتبرر بها چې ما به په بزرګي او نیکی کولا جی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما سلفك من خير باب ملك من العرب رقيقا فهبا وضاع وجامع قضاء صدى ذريته باب من ملک العرب دی باب کی امام بخاری دا ثابتی چلکا عرب غلامان کی دی شو کنا عرب د ملک لاندې راتلی شو کنا کله چې کافری او مسلمان په غالب شي دا غلامان کی دی شو کنا نوې کی دی شي هغه سره چې مالک شي د عربو رقیقا د غلام فوهبه چاتو بخیا خرج کی ٹھیک شو کنا وجامع وفدا وسب الذریه وجامع او کدا سبایاو کی ویزوی او دی وسرا یوزی شي یا دغی فدیه ورکی یا ماشومان واغلی او قید کی جایز دی او جایز دی او بیا پدې کې واقع د حوازن چې کوم مخکي بی حساب په کرات او په مرات او مرات ته پوښ آیات نے دا ثابت کړ چې عبدیت د عرب کې دي چې د ارجا او د عبد وجود چې کم دی دا یو امر حقیقی دی چې دا غي نه انکار نشي کېدی حين جاء وفد اوازن دا غدي کنه اوازن چې کله فتش او دا اوازنو معلوم قبضه شو د قیدیانم را له حضرت پلاس کې بیا اوازن مسلمانان شو دوی را له نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې درخواست وکړه چې مونږ ته زمونږه مالونه او زمونږ قیدیان واپس راکړي نبی علیہ السلام استاسو مال خو تقسیم شوی دی او قیدیان شته نو اوس په داسې وکړي چې تاسو اتفاق وکړي چې تاسو قیدیان واپس اخلي او کې مال واپس اخلي او تاسو له دوله سورزو یا د سوال له سورزو مهلت ته دلته پیغمبر علیہ السلام صحابه او توي چې اوازن راغلي تایبین ایمان راوړ دي اوس عاجزي کوونکی دي او زما خدا خیال چې زاری ته یو شی ورکا نو که تاسو خیال دا قیدیان ورته واپس کو او که څوک په خوخه باندې دا وی زمونږ د ټولو خوخه د نبی علی السلام بنا تاسو خپل عمراو ته خبرو کې تاسو عمرا د مال راشي او بیا حضرت اعلان وکړي چې چرچا په خپل خوخي ورکی قیدی خیراتی خډیره خلا او که په وځ ورکی هغه دی وزن څخولې کی کله چې ما باندې برزه فتح شو مال غنیمت په سر بده دې قرض خلاص کوا هغه د الله پیغمبر چې ته خیراتی واپس کړو خیراتی کړو هغه حدیث ته په نیم مخ حاوی دی او شاب نیم قران نیم وایا شاب تکړه شه فسألوا أن يرد إليهم مالا وسلم فقال إنما علما ترون أحب الحديث ليرزق فاختار واحد الطائفتين إما المال إما السبيع وقد كنت أستعنيت به وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظر بضع عشرة ليلة حين قبل من طائف فلما تبين له من النبي صلى الله عليه وسلم غير راضي إليه إلا أهل الطائفتين قالوا فإن نختار سبيلا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاصنع الله بما هو أهله ثم قال من قال بين إخوانكم قد جاءنا طائبين وإن رأيت أن نرد إليهم سبيلا فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون له حظه حتى نؤتي إياه من أول ما يطيع الله علينا فليفعل فقال الناس طيبنا فقال طيبنا يعني فزره په خوشاله ورکو منګه قال إن لا أدري من أذن منكم دارا ته پته نشته چې آذینین سودی او غیر آذین دین معلوم شو چې علم غیب خاصه دی یو رب ته
فارجعوا حتى يرفع إلينا ورفعكم أمركم فرجعنا فكلمهم ورفعهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوه فأخبروه أنهم طيبوه دي ټول خبر ورکه حضرت ته چې په خوشاله د زړه معاف کیږي. فهذا الذي بلغنا عن سيد هوازن وقال قال عباس النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخيرا ففي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا عبد الله أخبرنا إنه قال كتبت إلى ناس فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على بني مستلق أموالنا وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلة وصب زرابيهم وأصاب من يومئذ جويريته وحدثني اغار على بني المستلق من یاد ده حضرت حمله وکړه په بنو مستلق باندې وهم غارونا په دې حال کې چې دوی بالکل غافل بے خبرو په خپل شغل کې اخته وو وانعامهم تسقى على الماء او دوی ساوري چو هغه له بور کولې کې دې په یو کوي باندې ساوري راويستو او کوي باندې وبوي ور کولې او باسره وهاله او ناسو ایت صفاتو چې رسو بس چل راځي نو فقتل مقاتلتهم سړی ولا مړ کړه وسبا ضراریهم او بچی ولا قیدیان کړه واصاب یوم اذن جویریه تا حضرت ته په دغه جویریه ملاو شو حاصل شو جی وحدثني في عبد الله بن عمر كان في ذلك الجيش في قلب عبد الله بن عمر بن مالك بن ربيعه بن ابي ان وکان زمیر جویری ته دا جویریه په دغه لخر کې وچلو محمد بن يزيد بن حمام بن خالد بن خير بن طلحه تبصر فصاد فقال خرج مع رسول الله في غزوه بني المصطلق فاصبنا شيئا من سبيل عليه فاشتد النساء فاشتد علينا حزبته فاخبرنا العبد فسالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عليكم الا تفرجنا من نسبه من بين الله يوم القيامه اذا عليك كانت الوجيه على قال حدثنا جابر بن هذا قال تسجلون عنه قال بن قال عن ابي زرع بن ركزه قال لا زال حدثني تنوى تحول حدثني بن سلام قال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله یعنی دوی کې بنو تمیم سره زما د محبت درې وجوهات دي مسلاسن د وجه د دریونه نمبر 1 سمعت من رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول فيهم سمعت يقولهم اشد مثل الدجال کله چې د دجال مقابله وي بنو تمیم په صف اول کې ولاړی دا خبره د محبت شو وقالو فرمایا وجاء صدقاتهم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم هذه صدقات قومنا چې بنو تمیم صدقې را لیکنه او شروع زکاتونه حضرت دا زما دا قوم طرف نه را لې حضرت دې خپل قوم وی نه زه په دې خوشاله شوم دوی مکان صبیه من عائشه دو یو قیدنه دا عائشه به سخوا فقال آتقیا فإنا من ولد اسماعیل دا اسماعیل د اولاد نه دي نیک بختی او دا درې نسبتونه شو نو مال ډیر خېشي او معلومه شو چې اولاد اسماعیل هم قیدی کېدی شي اوس دا ټول هغه یو حدیث دی چې تا بار بار ویل دی باب دی بیان د فضیلت هغه چاته ورکی خپل وینځي تا وعلمها اور هغه ته تعلیم ورکی اقا حدیث بخاری په اول کې چې تاویلو ثلاثه لهم اجران اوس دا حدیث په دې پورا صفی باندې حاوی دی خو اختصار او طوالت او په تقدیم او تاخیر الفاظ را روان دي شابه چې جبه په تعالو نه لګي فعال هذه کنا دای خپل عیال کې کړه یعنی په دې مال ډیر خمزدار خرج کړ جی قول د پیغمبر علی السلام العبید اخوانکم دا غلامان ګورستا زرونه دي بابا دم زم بابا او ټول علم ته نه پیدا او څنګه اوس مارکیټ کې په خاص دي بډاګانو شاروي په جماعتونو کې اوس نه وای کنه وای بابا دم زم بابا او ټول علم ته نه پیدا اوس تر چاپیرا څلور پنجری دي او د مرګ سخت ناری دي هر طرف ته قبرونه دي او د مرګونو आवाजونه دي انو الک دا عبید خو اخوانکم دي کنه تاسو د پلار او د تاسو د ابي بچی دي فاطعموهم مما تاكلون هغه خوراک ولا ورکوي چې تاسو په خپل خورئ او دا امر استحبابي دی ابو ذر رضی الله تعالی عنہ واجب ویلو او بالکل
د عبید او د احرار په فرق نه کو جی الله تعالی ولا ضرر بالله ولا تشركوا بالشر وبالوالدين إحسانا ذي القربى واليتامى والمساكين إلى قول مختلف وقول ذي القربى على القريب والجنب والغريب والجار الجنب يعني صاحب السفر یعنی القریب ذی القربا د کنه قران کې ذی القربا نو دې قربان سم مراد دی القریب چې ستاره رشتہ دار وي والجنوب معنا د جمله ده هغه چې تا ته په گاوند کې وي ٹھیک ده خو الغریب رشتہ دار دی نه وي الجار الجنوب یعنی صاحب فی السفر هغه مرګره استاد اړه یعنی په بس کې چروانی په سیټ د سره ناشتي جی دا چې ټول ځان په ور دی آیر تو تادی ته سوې د توري ځا دا دی ورته سوې ها آیر تو ثم قال ان اخوانكم خوالكم جعل الله تحت جعلهم الله تحت يدكم ومن كان اخوه تحت يديه فليلبسوا ما ياكل وليلبسوا ما يلبس فلا تكلفوا ما يغلبهم فان كلفتم ما يغلبون فاعينوهم نو تاسو ورته خپل مټي او خدمت په حدیثونو تیرچی ټول مخکې باب العبد اذا صنع عبادت بالرجل ونصح سيده باب د بیان د فضیلت د عبد اذا احسن عبادت ربه چې دې د خپل رب عبادت په خشان کوي ونصح سيده او خیر خوای کوي په مال د خپل رئیس او سردار او د مولا نو دغه لپاره ګڼ اجرونه دی وګ ورته کېدا نبی قرات سن عبد الله بن مسلمه بن مالك ان رسول الله قال على اذا نصح سيده واحسن عبادت ربه عز وجل كان اجر مرتين نبی قرات سن محمد بن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بن مصالح الشهري قال النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا ادب فاصنع تعليم وتقاط زوجا فلوجان وإما عبدنا أن حق الله وحق موالي فلو أجران وفي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر عبد الله على وزن لسان الجبري سمعت سعيد المسيب يقول قال أبو بكر رضي الله عنه قال سلم الله بالمملوك يسأل الأجران والذي نفس بيده لولا الجهاد في سبيل الله لولا الجهاد في سبيل الله کې چې جهاد الله په لار کې مقصود مې نه وي مر یاد کړه دانه چې جهاد نه وي نو ما کې چې جهاد په لار د الله کې مقصود زمانه وي والحج او حج میں مقصود نه وي وبر امي اور احسان د مور مقصود نه وي نو لا احببتو یوم انشوا دیمه خبره کچره جهاد فرضیت نه وي د حج فرضیت نه وي او د مور همدردی نه وي لا احببت ان اموت وانا مملوک الله اکبر نو ما به دا خبره خوخه کړی و چې مال موت په داسې حالت کې راغلی و چې زه د چا مملوک وې دا خو یا خو تواضع د احمد یا تواضع دا یا لکه د مملوکانو حوصله افزایی دا حوصله افزایی دا او بل خبره ډیره عجیب دا چلکه په خور پابد جهاد نشته پابد باندې حق د والدینو نشته پابد باندې سنشته حج نشته دا درې اهم امور دي دا خرصر الیقدی نو حریت خواهوم نو پدی امور سلاسو دو وجن خواهوم دا دیر خسته کار دی شیخ محترم بوی کی جری امامت دا دو دریو خبرو باعث نوے نما بھی امامت نو خوخ کرے یو چې مزد امام متفقن علیه نے دیکھ چا اختلاف نہیں قرأت کر دے کرنے گا کوئی دیم دا سبب د پابندۍ د منځره الله اکبر او دریم خبره دا سبب د نشر د دین دی لکه چې خامخه ته درس کوي کې درس نه کوي بیا غو خامخه چې سار را پاسو تا د خلق استادي ما خو لمبلو په خلاص شو پته شي دې باندې او پر عادل دي کې پاک شو کې پاک نه شو ته ورته یو مسله وخه کینینو کتاب وګوري نو امامت کو سبب د نشر د دین دی دا امامتی بکای ښا پتلا د دکان کې کینه مخیره في قالات اسمه سامون مثل قالات اسمه مسامة عن عمش قالات اسمه بشار النبي وركز قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لأحد بيحسن عباد رجل ويمسحه بسيد باب كاهل التولى والحقيقة وغجاب وامته نعم ما لأحد يحسن عبادة ربي دیر خد آغا صفت
چې حاصل دی یو د دوی ته چې خسته طریقې سے عبادت طرف کوي او خیر خواهی د مولا کوي. باب کرایت التطاول علی الرقیق، باب د بیان د کرایت فخر په غلامانو باندې. التطاول یو معنی دا چې فخر او تکبر کوي په تاسو طریقې سره چې هغه باعث د نفرت ته غریب نه وي. لکه زه شم ته شوي د زمونږ داسې غریب سړی زمونږ خوشحالي ګونه چې اوسه روټۍ تکي خیال ورته یا داسې غریب مریب وي نو دای خبرې ته موږ څه قیمت نه واخه ورته نه اچو. او که لغونه مالدار وي وین کان ابن الحمار وي پوښی کې نه او چې مال ورڅخې نو بس موږ داغي هغه یې پسې ګرځو چې دینه بسوه کې سوټه ورځيږي چې موږ جیب کې واچو. څنګه ورته نو تطاول معنا دا شو. دې معنا تطاول الکه په نسبت او په خطاب او په تسمیه د غلامانو کې حد شرعي نه تجاوز نه کوي چې عبدی بنوي بلکې فتایا بوي ورته امتی ورته وای. ٹھیک شو کنه لکه دا چې دا زما بنده دي کما یقولون الیوم اصحاب السیاسه لکه چې چرته لګي نو تاسو وای تاسو خو زما بنده سار راضی کنه هغه ل بیا موبایل ورکی تاسو خو زما بنده سار راضی هغه او بنده درب و زما یو مرګره برازي ندی وی دا زما بنده دی امون د فلان کی بندیان دا ګناه دی. چلو قوموا الى سيدكم واذكروا عند ربك يعني عند سيدك جی. ګور سمع باوی يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقول احدكم ندی یو خبر یو دتا سنا اتم ربک لا چل کرب له ډوړې ورکا ستا مولا دی رداوش اتم ربک لا چل رب له ډوړې ورکا استغفر الله. اگر چې ربک په اضافت اطلاق مخلوق ته جائز دی لکه مخ تاسوی واذکر عند ربک خو مطلقاً جائز نه دی لیکن بیا چونکه لفظ مهم دی نو اجتناب وکړي. اطعم ربک بنوي لان الرب الله لا يطعم بل هو يطعم. ووزئ ربک دا بنوي چې لا چې رب ته او بوا چوا یا رب لا دسو کا دوشوی دا بنوي. اسق ربک رب لو بور کا دا جائز نه دی. وليقل او ویل شي سیدی و مولای سید و مولا ویل شي خو زوی مولانا بنوي سب وای فضیلت الشیخ سماحت الشیخ ونه شو کنه حضرت وليقل سیدی و مولای سید و مولا ویل شي اصل کې دا داس دیونو کې دي کنه دا کته ویخ کې دي. ولا يقول احدكم عبدي امتي وليقل فتايا وفتاتي چل وغلامي. پرون چماویلو کنا چرا ابن حزم وغیرہ فقد عتقما منو ما عتق یوثقه او زپ دی پس شو من دا سم روایتونه چرازی د سالم عن ابن عمر نافی عن ابن عمر ابن عمر سے ابن علاوہ د بل چار روایت کی فقد عتقما عتق نشته زکایو چې دیش روایتو کې استثاء ذکر دی او کلمه د عتقه چې کم دی دی کې دا پته نشته چې د نافی کاکا دی ایوب دی او کې حضرت رسول الله چلو
عن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته فلم ير الرجال الناس عليهم وهو مسؤول والرجل راع على اهل بيته ومسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعدها وولده وهو مسؤول عنه والعبد راع على مال السيد ومسؤول عنه الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي قال حسن مالك بن اسحاق قال ابن سفيان عن الزهري قال حسن بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت الامة فاسجدوها ثم اذا زنت فاسجدوها ثم اذا زنت فاسجدوها قال ولو بظفیر اگر چې په یو زونډی دا وخو باندې یا په یو زونډی دا پړی باندې الحبل المفتول دوی هغه پړی تاو شوی اگر چې یو معمولی ونه پړی یا یو ګوچه د ویختو اذا اتاو خادم بیت کله چې تاسو خستان نوکر طعام پوخ کی او راوړي نو به تر خبردار چې ځان څخه به کینه چغه تاسو اخري او که هغه طعام لګوي ونه جوګنا لګوي تا چاله راوړي په خپل دغه سناسي ورته ګوره خوري نام د بیا به سکه لکه دغینه بس شی واخلي او دغه په لاس کې بکیدي چې چون کې هغه لګور خوشاله شي کنه یو قطره ولا ورکا چې وای تم بھی مزه لے لو تو تم نے یہ مرغ کیسے پکایا ہے جی ولیا علاج معنا دی ذمہواری او چته کړي وا علاجو دغه د پخولو او دغه د لوګي العبد راع فی مال سیدی دا غلام چې نگرانی کوونکې په مال د خپل مولا نسبت پیغمبر علی السلام د مال کړ دی د سید ته معلومه شو چې مال د سید دی د عبد په خپل مال او سید دی چې دیو مال شو نو ته مولا د مال دی نگران شو چاله نگران شو نو واجب شو په دی باندې حفاظت د مال د خپل مولا چې تعالی الله کی مال راشي نو دای په حفاظت کوي جی دا روایت کی زما خیال دا ټکي ماته اوس ملاو شوه مخکې روایتونو کې نو چوار رجل فی مال ابیه راعی او هر بچی د خپل د پلار په مال کې نگران دی نو دیوم د خپل د پلار د مال حفاظت کوي او هغه به غلط مصرف باندې نه مصرف کوي کله چې یو سړی غلام له وحی تادیبن فر یجتنب الوجه نو دې د مخ نه ځان بچ کی مخ دې نه وي سبحان الله الک ولی نو دا بازی بریلیان په پاکستان کې وای زکه چې دا نور بدن الله پیدا کړی دی او دا مخ فرشتو جوړ کړی دی معنی دا شو چې مخلوق د الله چې کوم دی نه حقیر دی او مخلوق د ملائکو هغه قابل احترام دی نو دا مخ فرشتو جوړ کړی خزیمه چې مناطقه دې ځکه چې کومه خبره کې هغه ډیره خلا دا مخ د عالم اصغر د الله د معرفت دی انو غتش تور څه دی الکا هغه قدمو چې د الله پټ کې نه دا ټوله وخره دې کې څه دي انو علم مجرا خو په ټول کمال خو بستا په دې مخ کې نه زکه د خلقو تنظیم کلوي د خزه مخ عورت نه ده زم د خزه مخ عورت ده زکه د بدن د انسان کې خدای یو مخ دی چې د هر چا خوښ دی ونه شي کنه مخ چې د لری کې بیا څه پاتې شو لکه اوس ګوره کوم مثال بدل دغه سنوم دی یو شاه کفات الله دغه شاه محمد وګور شاه محمد څنګه ناشنا سترګې توري کړې دي د څومره خستخ کوي واخې ده قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا قال حدثنا مالك بن انس قال اخبرني ابن فلان وسيد الخدري عن ابي عن ابي هريره زمان بن التحرير وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن اخبرنا عمر عن ابي هريره زمان بن قال اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه قال ابو اسحاق قال ډېر عجیب شخصیت وکړه رحمت الله عالمین پیغمبر علی السلام د بریلانو څخه په دې خسر حلواله پیژندل دي پوښوي
او منګم بیا دې صفاتو زور نه کو رحمت العالمین څنګه عجیب دی کافر واجب القتل دی ولی مړی کا خو مخته اسم وایا الله اکبر ګوره پیدا کاز چې جنگ کوي کافر سره فل یشتر بالوجه اوس کافر مړ کا ختم کا او مخته ورته اسم وایا بر مواشوي چې د کافر د مخ حفاظت وشو د مسلمان او د غلام د مخ حفاظت طریق ولا وشو امغه چاله وونه جوړو په دې مخ کړس ناوځل پکار چې په دې لیچو ولا و په دې کوناټو و په دې پتونان و په نه شو کنه ته دې بڑا چې په دې مخ بوله ټس ورکی نو په مخ ټس نه ورکای ازم یو مرګره خدای کړو عالم و کنه انو ما دوی ګور دا به تاسو چاته نه وای چې عالم او کدی ترغیب چال نه ورکای وسنګه یو ورځ کور کې څه مسله شو نو ما ورسره پیراځه په مخ ولګیږه انظر الله سونی ولم ما ته تا حدیث نه دی ویلې فلیجتنی بالوجه کنه دی حدیث تاسو د پسې مشکان ورته کړه ما ویل خو مې دی چې ویلې د رسول دی ویلې چې تاسو به عمل نه کوي به پړې کړم نو پړې کړم نو دې لپاره به خیال ساتي چلو